أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. سورہ نساء 22 نمبر آیات تے سلورم سپارہ دا. دیکھیں حکم ذکر کئی د هغې زنانه چې کومه زنانه پلار په نکاح سره اغستی او دې ځای نه بیان د محرماتم شروع کیږي. هغه زنانه چې په سړي حرامي نکاح ورسره نه کیږي. نو وروسته آیات کې تفصیل سره ذکر کئی چې کومې ابدي حرامې دي او همیشه د پاره هغې سره نکاح نه کیږي. نو هغه د وروسته آیات کې بیا ذکر کیږي او دې آیات کې عموم هغه زنانه ذکر کوي چې چا سره نکاح ابدي حرامه ده. او په دې کې رد کوي په یو رواج د جاهلیت د زمانې چې د هغوی ترتیب او قانون داو چې پلار به وفات شو او د پلار به دوه ښځې وې، نو یو نه خو به دا پیدا و، یو هغه چې د دې ناسکه مور به وه، نو دی به هغې سره نکاح کوله، یا پلار به هغې ته طلاق ورکو نو دوی به بیا په نکاح اغسته. نو په دې آیات کې په دې باندې رد شو. پلار د یو زنانه سره نکاح وکي نو دغه زنانه په بچی باندې همیشه د پاره حرام شوه. اوس بچی د هغې سره نکاح نشي کوي، دا مور شوه. فرمایي ولا تنکحو، او نکاح باندې ما خلی تاسو ما اغا نکح آباؤکم چې په نکاح سره اغستی پلارانو ستاسو نکاح کړي ور سره ستاسو پلارانو. من النساء د زنانونا الا ما قد سلف، مگر اغا چې کم مخکې تیر شوي دي. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی چې و جاہلیت والا یحرمون ما حرم الله، چې حرام ګڼل هغه چې الله حرام کړو، الا امرأة الاب، مگر د پلار ښځه به حرام نه ګڼله. والجمع بین الاختین، او دو خویندې به په یو نکاح کې راجمع کول. یو خور سره نکاح کړي نو بلې خور سره نکاح نشي کوي چې تر کومې دا یوه خور په نکاح کې، ها دا خور یې مړه شوه عدت تیر شو نو بیا د بلې خور سره نکاح کوي شي، یا دې خور ته طلاق ورکو نو عدت تیر شي بیا د بلې خور سره نکاح کوي شي. تر هغې دوه خویندې په یو نکاح کې راجمع کوی نشي. به وروسته آیات کې راځي انشاءالله. نو هغوی به دا چل کو چې دوه خویندې به په یو نکاح کې راجمع کولی او د پلار د ښځې سره به نکاح کوله. نو الله تعالی حکم را اولیږه چې دا حرام دی مه کوئ.
لا تنکحوا ما نکح آباؤکم. نکاح یو خو خپل معنا ده لکه مونږ چې کم شي ته نکاح وایو عقد. یو نکاح په معنا د جما سره ده او یا دا نکاح په معنا د دې دواړو سره ده. عقد تم نکاح وای او جما تم نکاح وای. نو که نکاح په معنا د عقد سره شي، عقد وای د تړلو ته، لکه سړی ته چې وای دا ستا قبول او دغه ته نکاح، نو دې ته عقد وای. نو که په معنا د عقد سره شي نو بیا خو هغه زنانه چې کم سره پلار عقد نکاح کړي نو دا په حرامه شوه. او که نکاح په معنا د جما سره شي نو بیا ته مراد هغه زنانم دا چې پلار ور سره نکاح کړي نه دا خو خدا نه خواسته بدکاری کړي ده. نو چې بدکاری کړي ده نو اوس هغه زنانه سرم بچي نکاح نشي کوي، ځکه پلار عقد کړي نکاح کړي یو ځای شوی ور سره. نو په معنا د یو ځای کېدو شي نو بیا زنا تم شامل دی، او که په معنا د عقد سره شي نو بیا زنا ته شامل نه دی. د دې وجه زمونږ د احناف علماو فتوا دا ده چې دینه مراد یو ځای کېدل دي. نو که پلار په نکاح سره یو ځای شو، که بغیر نکاح یو ځای شو، دا زنانه په بچی باندې حرامه شوه. او امام شافعي رحم الله هغه د نکاح نه معنا د عقد اخلي، د جما نه اخلي. مخکې سوره بقره کې تاسو ته تفصیل د دې ذکر شوی. نو التا امام شافعي رحم الله هغه فرمایي چې د نکاح نه مراد عقد ده، جما نه د یو ځای کېدل نه دي. نو چې کله یو ځای کېدل نه دي نو هغه وایي که یو سړی د یو زنانه سره بدکاریو کې یو ځای شي نو بیا بچی هغه زنانه په نکاح اخیستی شي، خو چې پلار ور سره نکاح کړي نه. نو زمونږ د احناف علماو په نیز باندې معنا د یو ځای کېدو ده. پلار په نکاح سره یو ځای شي او که بغیر نکاح دا زنانه په حرام شوه. الا ما قد سلف، مگر هغه چې مخکې تیر شوي. لکه تفسیر زاد المسیر کې ذکر کوي، تفسیر قرطبی کې هم ذکر کوي، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اے کنکاح آبائکم النساء کما نکحوا علی الوجوه الفاسدة التي لا تجوز فی الاسلام. نکاح هغه په نکاح د پلارانو ستاسو هغه چې هغوی به په نکاح اغستله په فاسدې طریقې سره. نو فاسده طریقه دا ده چې نکاح نه شوي او هغه نږدې کیږي. نو چې کله نکاح نه شي او یو ځای کیږي کم چې په اسلام کې جایز نه دي، نو په دې طریقو تاسو هغه زنانه بیا په نکاح سره ما اخلئ. الا ما قد سلف، مگر هغه چې مخکې تیر شوي، اسلام نه مخکې تیر شوي دي، نو بس هغه خو اسلام راوړلو سره تاسو ته معاف شو، توبه م وایسته، هغه پاتې شو. او اسلام نه وروسته یادا چې د دې حکم نه مخکې کم شوي نو اخو شوي دي، خو دې حکم نه وروسته اوس حرام شو. د دې حکم نه وروسته ورسره نکاح کول جایز نه دي. انه کان فاحشه، درې بدیانې ذکر کړي د دې. یو دا فاحشه دا عقل بدګنی، سړی سوچو کې نو عقلمند سړی دا وایي چې یاره دا کار ښه نه دی، نو فاحشه شوه. هو مقطع او سبب د غضب د الله دی. څوک داسې کوي نو د الله غضب پرې راورېږي، دا سبب د غضب او د غصې د الله دی. وسا سبیل او بد لار ده. نو دا درې قباحتونه دي پکې، نو د دې درې قباحتو د وجې نه نکاح ور سره جایز نشوه. اوس په دې بل آیات کې ټول هغه زنانه ذکر کیږي کومې چې په سړي باندې حرامې دي ابدي. حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتکم اللاتی ارضعنکم. حرمت علیکم، حرام کړی شوی په تاسو.
سوک امهاتکم میان دستاسو و بناتکم لوریان استاسو و اخواتکم خویند استاسو و عماتکم او تروریان استاسو د پلار خور و خالاتکم او د مور خور اغه تم ترور وینو جو شریعت کې یو عمه ده او یو خاله ده په عربی کې ذکر کې نو عمه د پلار خور ته وي او خاله د مور خور ته وي و بنات الاخ و بنات الاخت او وريرو سره نکاح حرام ده د زوی د ورور لوریانې وريره و بنات الاخت او د خور لوریانې خورزه و امهاتکم اللاتی ارضعنکم اغه زنانا اغه میاندې ستاسو ارضعنکم چې تاسو ته پیدا کړي رضاعی مور یادی و اخواتکم من الرضاع من الرضاعه او خویاندې ستاسو د رضاعتنا کم سړی د کم زنانه په اوس کله نو اوس دا غي ټولی لوریانې په دې باندې حرام شي و امهات نسائکم او خواخ حرام ده مور د خزو وربائبکم اللاتی فی حجورکم او اغلور چې د مور سره چا نکاح کړي او کونډه زنانه او د کونډه سره نکاح وکړه او هغه سره لور د بل خاوند نو هغه سره اوس نکاح حرام شو من نسائکم اللاتی دخلتم بهن د زنانه تاسو هغه نه چې تاسو هغه سره یو ځای شوي فإن لم تکونوا دخلتم بهن کنه یو ځای شوي فلا جناح علیکم نو نشته ګناه په تاسو باندې وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم او انګور یعنی خزه د زامن استاسو اغه زامن چې استاسو د ملانه پیدا دي یعنی کم زامن در نه پیدا دي نو د هغه د خزو سره نکاح حرام ده وان تجمعوا بین الاختین او راجمع کول د دوه خويندو الا ما قد سلب مگر هغه چې مخکې تیر شوي ان الله کان غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخون کې رحم کون کې دے نو اول مور ذکر کړه امهاتکم مور سره نکاح حرام ده نو دلته ګوره نیا نه دا ذکر کړي حالان کې نیا سرم نکاح حرام ده هغه د پلار مور یو که د مور مور یو داسې بر ورپسې نو هغې سرم نکاح حرام ده علما فرمایي چې اصل ته وی اصل ته نو دلته ذکر شو نو په اعتبار د دې معنی چې اصل ته وی نو بیا نیا ته هم شامل شو امام قرطبی رحم الله فرمایي چې کله دا په معنا د اصل شو نو هغه زنانا چې هغې ته د سړي نسبت کیږي د هغې پیدایش ته د سړي نسبت کیږي نو د ټولو ته شامل شو هغه زنانه چې د هغې نه د دې حق ثابت وي لکه مور شوه د مور مور شوه د پلار مور شوه داسې بره ورپسې نو د ټولو ته شامل دی نو دوی سره نکاح حرامه شوه بیا دویم نمبر کې و بناتکم لوریانې ذکر کړي نو لور سره چې څنګه نکاح حرامه ده نو دقه شان د نوسۍ سره هم نکاح حرامه ده نو نوسۍ په دې بناتکم کې داخله شوه ځکه بن بنات جمع د بنت هغه زنانه چې ستا په هغې باندې حق د ولادت وي نو ستا په حق د ولادت دی نو دا لور تم شامل شو او دا نوسۍ تم شامل شو د زوی د طرفه یو که د لور د طرفه نو د ټولو ته دي هغې سره نکاح حرامه ده دارنګ واخواتکم خویندې ذکر کړي نو خور سره نکاح حرامه شوه اخوات جمع د اخت د هغه زنانه چې تا سره شریکی دي په مور او پلار کې نو چې کم شریکی دی په مور او پلار کې نو د هغوی سره نکاح حرامه شوه بیا دا په درې قسمه دي اعیانی دي اخیافی دي او علاتی دي نو دا درې واړه په دې کې داخله شوي هغه جینۍ چې د مور او د پلاره هغه جینۍ چې هغه تا یعنی د یو مور او یو پلار نه پیدا دي نو هغه حرامه شوه هغه جینۍ چې هغه د پلار کې شریکي نو هغه هم حرامه ده او هغه چې مور کې شریکي نو هغه هم حرامه ده نو دا ټول حرامې شوې درې قسمه خویندې او انشاءالله د آیات باقی تفصیل به بیا سبا ګورې ورته ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم
او په نکاح ماخلی تاسو هغه چې نکاح کړي هغې سره پلارانو ستاسو من النساء د زنانونه الا مگر ما هغه قد سلف چې مخکې تیر شوي انه کان فاحشه یقینا دا بدکاری دا و مقتا او سبب د غضب د الله دی وسا سبیل او بدلار دا وصلی الله تعالی علی خیر محمد و آله و صحبه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولوالد ولدنا ولأستاذنا ولأستاذ أستاذنا ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا في الدنيا والآخرة وكف أيدي الظالمين عنا يا حفيظ احفظنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا واشفنا واشف مرضانا وأصلح ذات بيننا الله سمر کسان ستا د کتاب درس ته ناست دي ربه څومره حاجتونه زړونو کې راوړي یا څوک ستا د کتاب درس اوري الله د ټولو حاجتونه پوره کې مشکلات حل کې کریم الله جولې د خیر نه ډکې کې الله کورونه د کور کمرې صحنونه د حلال رزق نه ډکې کې الله د هر قسم آفاتو بلیاتو مصائبونه په امن و امان کې کریم الله په ټولو باندې د خپل علم عمل رزق او اخلاص دروازې را پرانیستلې کې کریم الله د چا پکې کاروبار نه الله د حلالو کاروبار نصیب کا د چا کاروبار وی برکت ورته پکې واچولې کا کریم الله سوګ نوکر پیشي الله باغ رزق کې برکت واچي الله سوګ دکاندارانی په دکان کې برکت واچي کریم الله سوګ مزدورکاري پاغه مزدوري کې دیاړي کې برکت واچي کریم الله سوګ د ژوند په مشکلاتو کې ګیری الله د ژوند مشکلات آسان کا کریم الله سوک پکې قرضداري د غیب و خزانو نه قرضونه ادا کا کریم الله پچا باندې د رزق تنگی الله رزق فراخه کا کریم الله نور په کوم مشکلاتو کې راګيري الله مشکلات حل کا الله د چا چې ستمناګانی ارزوګانی الله تمناګانی او ارزوګانی پوره کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین